او دا اجتماع را روانه ده تبلیغي اجتماع ډېر لوی مشایخ راځي د بار ملک نه ول خلک راځي لکونه روپۍ لګوي او ډېره غټه مجمع علمای الله والا خلک پکې او لویه جمع او ټول داعیان راځي او د دین یو غم او فکر او درد ورسره وي 2-3 ورځې دي که نه څومره وخت هم تېر که داسې خوبونو په روزګارو په ډیوټیانو نه زما وروڼو بیا څه پته لګي بل کال اجتماع کې به زمونږ زندګي او قسمت و نصیبوي که به نه دا د هر ملګري دا ذمواري ده چې بل ملګري ته د دین دعوت او پیغام لازما ورسوي نو زما وروڼو دې دپاره هر ملګری عزم او اراده وکړي چې زه به پخپله ځم خو که پخپله نه چې کور نه یو کس خامخا ولېږئ هلته تاسو نه څه غواړي نه خو بس د لارې دا دغه ده او هلته خپلې پیسې هر سړی لګوي او هلته د الله نه د ټول امت باره کې او د خپل ځان باره کې او هلته به تعالی الله د توبې توفیق درکړي هلته خو به دا زړه یو ځل نرم شي که نه دلته جومات ته راځي ګوره بله ورځ زما په سوات کې بیان و تفسیر او ترجمې ختم و او هلته یو عالم راغلی مولانا تاج اکبر صاحب دا قاري صاحب دی راسره تللی مو دغه تاج اکبر صاحب اوس د کال نه راغی تبلیغي جومات کې کال کې چلیده دا یو سینګر و ده به ګانې بجانې وې لوی مشهور سینګر و نن سبا د میډیا دور دی کېدای شي زما دا خبر دی واوري ډېر لوی سینګر و او دا پروګرامات به یې کولو دا کیسې میسې نو بله ورځ یې پخپله وویل چې یو عالم په ادیره کې کسر ځای کې بیان وکړو او داسې خبرې وکړې د قبر او د آخرت ما سره غم پیدا شو بیا وایي ملګري راپسې رالل زه روزې ته لاړم د هغې نه الله قبول کړم 4 میاشتې مې ولګولې د هغې نه رو وی بیا زه علم ته کېناستم او زما یوه لور ووی هغه مې علم ته کېنوله نو 13 کال زه او زما لور دواړه موږ د علم نه الله فارغ کړو دا سعادت الله راکړه او بیا دا مشران راغله نو بیا زه کال کې ولګېدم نو 3 ورځې وه چې کال نه راغلی نو د سوات کې بریکوټ کې د تفسیر ختم و ما زه غوښتی وم هغې هم راغوښتي وم میلمانه نو هغه پکې هغه خپله او دوسې بهترینه ناتخواني کوله د قاري صاحب دی دغه کې د هغه نعت هم ریکارډ کړی دی خلک یې اوري نو د هغه خبرې ته ما سوچ کو وایي زما د زړه دنیا بدله شوه د یو عالم د یو څو خبرو سره زما خو دې ته سوچ نه و چې زه به قبر ته ځم زه به یوازې یم زما ژوند تیارو سره دی ماله به د توبې موقع میلاو شي که به میلاو نه شي نو زما وروڼو دا اجتماع عالمي اجتماع ده د خلکو د بار ملکونو نه خلک راځي لکونه روپۍ لګي نو تاسو مونږه خامخا عزم وکئ انشاءالله چې مسایل به هم الله ختم کي او د لویه اجتماع کې دا څو ورځې مونځ به هم د جمع سره وي هلته خو دومره ګڼه راځي د یو کس دعا او آمین خو به الله قبول کړي زما ستا به مو سره الله بیړه پار کړي وځو به عزم شته که نه انشاءالله د چا ارادې دي ماشاءالله ماشاءالله که یو نه یو کس کور نه خامخا او زنانه خویندو ته ویم ګوره ډېرې خویندې دې دپاره روجې نیسي دعاګانې کوي اعمال کوي نفلونه کوي نو دا کوئ هغه فکر هغه غم او هغه دړ کې به ورسره تاسو شریک یې انشاءالله بعضې ملګری د څه عذر راغی پاتې شو نو دعا خو کولی شي که نه روجه خو نیولی شي که نه نفل کولی شي عالمي اجتماع ده او دیني اجتماع ده اوټ دنه نه غواړي سوټ دنه نه غواړي بل څه نه غواړي صرف د الله دپاره دا پیغام او انشاءالله ستاسو د دغه 3 ورځو اثر دا به ستاسو په زندګۍ او دا به هم ویلی شي چې الله زه خو درغلی یم دقه مې وسو او هلته مې توبه وښکې ده او دومره ګڼه وه دا دستربندۍ چې کېږي ختمونه زه دې ملګرو ته وایم دې له خامخا ځئ دا مه وایه چې ده راله دعوت راکړی او ده نه دی راکړی او ده سره مې لګي او ده سره مې نه لګي دې له خامخا ځئ او هغې کې به داسې یو کس راغلی چې د هغه دعا به الله قبلی د هغه امین به الله قبلی ته به مو سره لاس وجد کې ستا هغه کم حاجت دی هغه به الله پوره کړي الله دې ماته او تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي دا اجتماع دی الله په خیر او عافیتو کې تاریخ څه دی تاسو اجتماع تاریخ یاد دی لکه څه تاریخ دی تیز ووایه 1 2 3 دا څه ورځ راځي زیارت 31 باندې تللی بیا اتوار په ورځ دعا ده دا خبره ما ته یاد ده موږ هلته بار ما څو پروګرامونو کې دا کړې ده خو هسې تاسو ته دا تاریخ او دا ورځ لږه دوهراوم څه تاریخ شوه لکه 31 باندې تللی زیارت ورځ باندې تللی او اتوار په ورځ واپسې ده او 1 2 3 او که بیخي بیا د سره ټیم شاتو نو هغه اخري ورځې له دعا له خو خامخا راشئ الله رب العالمین دې په خیر او حفاظت سره دا وکړي
الله دې ته خیر خور کړي. کومو ملګرو عزم او ارادې کړي الله دې ورته اسانه کړي. الله دې دوی مال د هر قسمه بیمارو پریشانو نه محفوظ وساتي. الله دې ټولو باندې د حیا او د حفاظت څادرونه خواره کړي.